تاسو ته پته لګي چې صلح حدیبیه نه مونږ تاسو ته څه پیغام ملاو شو. کله کله انسان مصلحت په بنیاد باندې رستو کیږي. زیات تعداد قوت دا د نبی علیہ السلام وو، غیرت پکیو، طاقت اور سرو، افراد اور سرو. خود ازمنګ استاسو پر پیغام دی چې کله کله د ستا د رستو کېدونه مصلحت راځي، امن راځي، نو خیر دی کې انسان کله کله دا دور اندیشی دا حالات و نزاکت نزان خبرول دا ډېر لوی مصلحت دی. نو په هر ځای کې بزا سي داسې ځان ته نه وایي چې زه تکړه یم او زه زورور یم. همدغه نه بعضې وخت کې حالات خراب شي او تکړه توپ کې تاسو ته معلوم دی ولی 313,000 په خلاف نه جنگیدلی، 313 700 د 3200 په خلاف نه دی جنگیدل، نو 1500 نشو جنگیدلای. نه په دې کې حضور مبارک دا امت ته پر پیغام دی چې کله کله انسان مصلحت په وجه باندې یو سیز نه رستو کیږي، کله کله انسان گزارم کا، کله کله انسان په ځان باندې یو تکلیف راولي، خو بدامنی نه خوخی، بدامنی نه راولي. نور الحمدلله په صحابو کې غیرت مو، قوت مو، طاقت مو. رب لا یزال د صلح حدیبیه چې څومره صحابه دي خدای د ټولو درجات بلند کا، الله د ټولو قبرونو جنت باغچونه باغچی دیم، خدای د مزید نزول د رحمت پکې نازل کا. ټول صحابه اهل بیت علیهم السلام ناموس ته خدای پاک همیشه د پاره بولو بال لري.